پټول مخلوق کې الله تا ورا هغه څوک دی چې هغه د مخلوق سره خرویه ساتي، چې هغه د مخلوق سره خرویه ساتي. رب العالمین وای ټول دنیا کې راته دا محبوب دی چې د خلق سره خرویه ساتي. کله دا فرشتي د بنده روح والی قبض کی، رب العالمین فرشتو ته وی لا مرازی صبر وکي د دغه سړی کلیرینس ورمال راواله د دې خلقونه د روح چې راوړی ایثار شي لګي فرشتو ته وای دغل ته د سړی باره کې خبري ووري چې د سړی باره کې خلق سوی چې روح راوړی نو د خلق رپورټ ور سره مال راواله مال راو هغه فرشتي هغه رپورټ روالی او د روح سره اوخی. رب العالمین فرشتو نه سره د علم تپوس کی دی باره کې خلق سوی وی رب العالمین خلق وی چې ډیر بد عمل سړی او خدای چې معاشرت وزګار شو، خدای چې دا کله ته په امن شو، خدای چې دا علاقت په امن کې شولا. رب العالمین فرشتو ته وی مای فیصله د جهنم وکړه د خلق سره رویه دا او چې کله فرشتي د روح سره د آغا د زندګۍ احوالو خيږي. رب العالمین تپوسو کې فرشتونه وای خلق سوي وی الله خلق وی چې ډیر خسړې والله وای بخي الله ډیر نیک سړیو. رب العالمین فرمایي د دې خلق د خود وجنه ما دل جنت واجب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزت مندو د بنیر محترم و مشرانو او خصوصا جناب قیصر ولی خان صاحب، نور سٹیج باندې مشران جناب وصال خان، چونکہ ټول د بنیر ستر مشران خسنجیده خلق اغا تشریف فرما دی او تاسو ته علم دی چې جناب خالد خان اغید حاجی لیاقت علی خان مرحوم د اغا د مرګرو اغا یوځای کول وکړل او داغي په سلسله کې یو ختم قرآن د الله کلام ختم کو. داغی اغا مرگری رو غوختل داغی دا اصال ثواب دا پارا دا قرآن کریم ختم و داغی دا دعا دا پارا یو محفل قائم کو. نن منگا و تاسو ټول اغی کی جمعیو تاسو ټول خبری ووری دلی صدرتا حقیقت واما که زیا پدی موقع تقریر کولیشم یا می دا تقریر ارادی زنن خپل ثوابای تتلم س پروګرام واغې باندې نن تلم چې بل وزرا سره رابطه وشولو یقین وکي چې ماته حاجی لیاقت علی خان مرحوم چې داغي په حواله راته وی چې د سیداغي خالد خان یو پروګرام را غوښته دی داغه مرګري را جمع کړي. تاسو داغي کس نه تاسو کې چې ماته چا ټلیفون کړو مې زما د ثوابي پروګرام پاتې دی او زب التدرزم نن ماسپخین نه مې سټیم بزم چې خو وختي لاړ شم کینم زما دغه وسته زاغه ځای کې حاضری وکم. یقین وکا کدا تسلی د دی په بل چا کېدل او ما تقریر کړي وي زوم چې زما په ځای بل چا تقریر کړي وي سنصایح به درته ویلو. یقین وکا که زبدی موقع باندې یا تقریر کولې شم یا د تقریر الفاظ ما ته یادېږي او یا زما د خلینه تقریر وي. یقین وکا وختي د ماسپخین نه لګ مخ کې یو عام مزدورکار کس ما سره دي سناسو مدرسه کې عام مزدورکار کس
مون خبرې کولې نو ما استادانو ته وی مې زبنن التزمن کو ما سره سو استادان په خوشالۍ ځای بیا را سره د دوا علما مرګري وی مونږ د سره زو مې زبزم یو مزدور کار کس مې بخوا کې ناسو یقین وکي چې ما نوم واغز د لیاقت خان ماته وی د خلین د الفاظ وی مولوی صاحب ډیر خسړ وی ما دې سي خسړې نه ولیدل دا هغه مزدور کار د خلی الفاظ زګ درته حقیقت وامه زما سره خپل دسی تعلق او ماغي مقبره کې په تقریر کې وم وی مینن هر سړی په دې بنیاد راغله دی چې زما سره د لیاقت خان تعلق او بلوي ما سره تعلق ما سره ذاتی تور دومره تعلق او چې زدا محسوسومه چې داغه ما سره سو هغه د مجلس کې دی چا سره نو زخبل دي سوا دلته دا ملګری وای زما سره دې سي تعلق او چا غیر چا سره نو هر مرګره په دې داوا ناس ته هغه الملګری لدیس یو تعلق دس یو مين ور کړي وا چې د نن ورځې پوری کما غریب لیدلې دی او کما مالدار لیدلې دی کما امی لیدلې دی او کما عالم لیدلې دی داغه د خلی د الفاظ دی الله دې لیاقت جسې بوبخي وړي خسړ خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې دي سي جنازه تیر شوله نبی رسول الله وی وجبت بل جنازه تیر شوی وجبت نبی رسول الله صحابه ته تپوس کې ویډیری ناشنا کلمې دی وی اے صحابه دا یو جنازه چې تیر شوله نو ما اوریدل چې خلقو د بد بیانول وی الله پاک د هغه بدو په وجه دی سړی د پاره جهنم واجب ما وی چې وجبت جهنم واجب دا بل جنازه چې تیر شولا او خلق د خ بیانول خی بیانول وی رب العالمین د هغه خو بیانول د وجه نه د فیصله د جنت ما وی وجبت د دې سړی د پاره الله جنت واجب کو د دې جنازه دا اهم خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی طول دنیا کی خسڑے گورے طول دنیا کی در تب بہترین انسان وخیمہ طول دنیا کی نبی علیہ السلام فرمائی الخلق عیال اللہ دا خلق دا اللہ کنڈک دے او پا احب الخلق الاللہ من احسن الى عیالہ دے دا خلق سر تعلق ساتی دے دا خلق حقوق ادا کئی دنا معاشرہ کی وکیلی کے خلق خوشحال دے دا خلق سر خدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹول دنیا کی دا بہترین انسان دے حدیث مبارک کے راضی پتلد میزان کی دا طول نو وزنی سسیز چھ تلد نیکو بدرنی وزنی سیز احادیث مبارکو کے راضی پټول پتل د میزان کې د ټولو نو وزنی او درون سیس چره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی هغه بهترین اخلاق چې تل د میزان بدرنی تل د نیکو بدرنی هغه بهترین اخلاق مونږ او تاسو د پاره داغه په یاد کې یو سبق دی ار سړینن هغه پسې خپره زخپل ځاني وام چې داغه د خاندان بسومره خپي داغه د بچیو داغه رونا داغه قبیله داغه کور داغه مسکن کې هغه باندې بس تیریږي چې د کلو د بونیر او د علاقه خلک په خپوي زوامه دا مونږ او تاسو د پاره داسې د ژوند تیرولو مونږ او تاسو ته یو سبق دی چې مونږ او تاسو هم داسې ژوند تیرو چې کله وفات شو چې خلق وای خسړیو الله دی وبخي الله ته وبخه مونږ ورته وایو چې خسړیو نو داسې ژوند تیرول غواړي معاشره کې او زما خپل دا نظریه ده خپل می دا خبره ده دړو چې زما سره یو ډیر ښه تعلق تیر شوی ما چې کله د اختر پښپا دا غسر کله ملاقات کو د اختر پښپا سره زما ملاقات شي او ماسوتن خلیټ ما ورته سی کرسی نږدې کړله خ نږدې ور سره زکیناست دې دوی د مولوی صاحب لدا کرسی نږدې کې چې ما ته نږدې کی ما په لګ دمو ور واچ وب مې ولدم کړلې
ما درې سي لګرانې دې شو وی مولوی صاحب ستا تقریر زډیر په مینا و ما ته د الفاظ وی بیا راته دا وی وی مولوی صاحب پاتې کېږي نه شپنه کینن چې پاتې شي مې رجی الله دې تاسو له صحت درکې او زب بیا په بل مقراش دا د اختر شپه چې زما سره ملاقات شو یقین وکي کدا اختر په ورځ یا د اختر په شپه چې زه واپس لاړم که زه په خوشحالۍ پوهېدلم ما نه به بار بار ملګرو تپوس کو ته ولې بې سوری نن د اختر ورځ ده مې رجی ما د لیاقت علی خان سره ملاقات کړی دی هغې نه پس مې دا اړه ډېر زیات پریشانه دی واحد لا شریک دی چې انتهایی صدمه ما ته د هغه په مرګ را رسېدلې ده انفرادي طور زه چې هغه دپاره څه کوم یا هغه ما ته په کومو مقاماتو کې یاد دی یا ما هغه له په کومو مقاماتو کې دعاګانې غوښتلې دي هغه رب العالمین ته علم دی او الله ته علم دی او الله دې زه صرف وایم چې الله دې د هغه په حق کې قبول کړي که الله زمونږ د فقیرانو زمونږ د علماو زمونږ د قرآن په وجه د علم په وجه که زمونږ دعاګانې الله قبلوي الله مونږ ورته شپه ورځ دعا کوو چې الله مغفرت کاملۍ نصیب کا الله مغفرت کاملۍ نصیب کا الله درجات عالیۍ نصیب کا اوچتې اوچتې درجې نصیب کا هغه الله ته علم دی چې هغه ما ته کومو اوقاتو کې یاد دی او ما د هغه دپاره کومې دعاګانې غوښتلي دی او یا غواړم نه رانه هیر دی دا مې ایمان دی دا مې نظریه ده چې ما سره ژوند کې تعلق ساتلی و چې راکې سایي او ژوند مې په وجود کې په هر رګ کې په هر لمحه کې به زمانه حاجي لیاقت علي خان مرحوم چې اوس مې مړه ته صدمه ده اب رانه نه هېرېږي او د خاندان په حواله خو زه دا خبره کومه چې ما سره د هغه یو تعلق و زما خپله دا اراده ده که د جناب لیاقت علي خان مرحوم خاندان والا ما ته لار کې غږ نه کوي زه به ورته غږ کوم که زما تپوس نه کوي زه به یې تپوس کوم که ما پرېږدي خو زه به یې نه پرېږدم زما به د مرګه پورې چې سا راکي هر لمحه کې طلباو ته به وایم مدرسه کې به یادوي هر استاذ به یادوي په هر مانځه کې مې یاد کړی دی اوس مې یاد دی بیا به یې یادومه د زړه د ویښه مې ورته دعاګانې کړي دي او د مرګه پورې چې هغه زما سره کم تعلق تیر کړی دی دا به زما د بچو پورې د دې خاندان سره او چې زما په علم زما په وجود د دوی څه کار کیږي او په ما دوی څه خدمت راړي زه به ورته د شپې هم حاضر یم د ورځې به هم حاضر یم او د زړه د ویښه به دعا کوو چې الله دې مغفرت کامله نصیب کړي او الله دې خاندان له توفیق ورکړي چې د هغه دا ملګري وپالي او الله دې دا بهار چرې نه ضایع کړي او الله دې د دې خاندان له نور عزتونه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.